بسم الله الرحمن الرحيم. ذالک دا عذاب بأنه پسبب ددی سرا کانت چو تاتیهم راغلو دی سخاب رسولهم پیغمبران ددی بالبینات پخکار معجزات سراب فقالو پس اویل دی اقوامو ابشر آئیو انسان یهدوننا چه ہدایت پکی منتاب فکفرو پس انکارو کدی وتولو او مخوارو دا قبل ولو دی ایمان ناب واستغن اللہ او بینیاد واستعن اللہ بینیاد کری واللہ تعالی دی لرا واللہ اللہ تعالی غنی بے پرواد حمید سائل شبیدات تے اللہ دل تکید اغید عذاب دراتو علت بیانی او دا عذاب دراتلو سبب داو کنا چی دی دا خپل پیغمبرانو چی کم دا دی دا رہنمائی او دی تبواز او نصیحت کو چی تاسو دا اللہ تعالی وحدانیت امنی تاسو دا اللہ تعالی دا طرف نا کم معجزی چی ما ترا کرشوی دی اغا امنی ندی با دا اللہ دا پیغمبر پوری دخ کے معجزو پوری دی عذابون پوری دی وعیدات پوری بیٹو کے جوڑے کڑی خوا خجی زعم الذین گمان کیا خلق کفرو چی کافران شوی دی الن یبعثو دا چی دوبارہ برا جوندی نکڑشی دی قلوتو وی نبی علیہ السلام بلا حق خبر دا وربی قسم می دی پرب زماب لتبعثن خامخا دوبارہ برا جوندو کولشی تاسو ثم لتنبئن بیا خبر در کولشی تاسو تا بما پا آسبان دی عملتم چی عمل کون کوی تاسو وذالکا دا دوبارہ جوندی کی دل علی اللہ پا اللہ تعالی بندی یتیرون دیر آسان دی دا اللہ تعالی پنیز بندی دا انسان دا دوبارہ راجبندی کی دل دا انسان سر جے کم در حق دا حساب کتاب دا جزا او سزا ورکول جے کم دے کنا اللہ وی دا سمشکل خبر ندخا پا آمینو تاسو ایمان ناڑی باللہ پا وحدانیت اللہ تعالی ورسولی پر رسالت تا پیغمبر دا اللہ تعالی والنور الذي او نور اغان زلنا چنا دل کردی منگا نو دا نور نا مطلب علماء کرام ذکر کئی وی دا قرآن دے خواب یا دا نور نا مطلب اگر اسلام دے یا دا نور نا مطلب ذات تا پیغمبر علیہ السلام دے خواب واللہ اللہ تعالی بما پاغا سمانی تعملون چتا سو عمل کوي خبیر خبردار دے یوما پاورد باندی یجمعکم چی جمع بکی تاسو لراب لیوم الجمعی دا پار دا ورد دا جمع کیدو چی صدا دا قیامت رزدا ذالک دا یوم التغابن اغورد دا بلتون دا چی سچل بی التبادل المکانی بین المؤمن والکافر دا مؤمن و دا کافر دا اغی دا مقام بلتون برا استے شیخا چی کم پکی جنتی دے و کم پکی جہنمی دے خوا ومن آسو کیوں منو چیمان روڑے دے باللہ پا وحدانیت اللہ تعالی ویعمل صالحا وعمل یکنیک یکفر عنہون لری بکریشی ددنا سیئاتی برایانی ددو ویدخلہو داخل بکریشی ددرا جنات باغونو تا تجری چی بیگی باب من تحتها الانہارو لاندی دونو ددین نہرونا خالدین فیا میں شبوشی پدیکی ابدا مدام ذالک الفوض العظیم دالو یا کامیابی دا چیو انسان دا جہنم دا اور نبت شو او دا اللہ دا طرف نا دا جنتی کی دو پیسلو شوقا لکہ جنت دا دیر اعلی مقام دے روایت کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ویش کہ یو انسان تا پا دنیا کی دا یو کوڑی برابر دا ملاو شو وی دا دنیا او پا دنیا کی چی دا سمر سیزون دی کنا وی دا دی طولو نغورا دیخوا
والذین خلق کفروا چې کافرن شوي دي وکذبوا تکذیب کوي دی بیااتنا پیتونو زمونږه اولئک دک خلق اصحاب النار دوزخیان دي خالدین فیها همیشه بوسیږي په دې جهنم کې وبئس المصیر او خامخا ډېر بد ځای د ورتلو دی دا جهنم ما اصاب من مصیبت ما اصاب نرسی من مصیبت یو تکلیف الا باذن الله مگر په فیصلې د الله تعالی سره الله چې د یو خبرې فیصله کړي کنه نو انسان ته به هغه خوشحالي را رسی او هغه تکلیف پر را رسی او چې کله د الله فیصله نی نو د یو انسان بل انسان ته د تکلیف ته رسولو که یو زر پیری کوشش کوي کنه نو تکلیف پته نشي رسولی که د خوشحالۍ د رسولو کوشش کوي خوشحالي ورته نشي رسولی نو خوشحالي او تکلیف د الله په فیصله باندې ستا په مقدر کې چې الله څه لیکلي کنه بس هغه به درته را رسي ومن يؤمن بالله ومن واسوك يؤمن چې ایمان راړه بالله په الله تعالی باندې يهدي قلبه نو هدایت په وکړي شي زړه ته والله الله تعالی بكل شيء پاره او سیز باندې علیم خبردار دی نو يهدي قلبه للصبر على المصيبه د دې با په دې خپل لکه په دې خبره باندې مطمئن شي چې د الله فیصله ده او د الله په فیصله می صبر دی واطیعوا الله تابعداریو کوي د الله تعالی واطیعوا الرسول تابعداریو کوي د پیغمبر د الله تعالی فإن تولیتم پس که چارته مخ واړو تاسو فإنما پس بشک خبره ده على رسولنا پدې د پیغمبر زمونږه البلاغ المبین سوال د احکامات ښکارو دي الله تعالی لا اله نشته معبود برحق الا هو مگر دغه والله تعالی دی وعلى الله فالله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون فکار چې باور لري کی مؤمنان یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان من ازواجکم بشک بیان استاسو اولادکم او بازی اولاد استاسو عدوا لكم سدی دشمنان دي استاسو د پارا نو فاحذروهم تاسو ځانو ساتئ د دینا دکسه من ان من ازواجکم اغه ازواج او اغه اولاد چې تاسو د الله نه لري کوي تاسو چې کوم نه حق د الله په نافرمانی کې امخته کوي تاسو په ګناه کې اخته کوي نو ګوره دغه د ګناه دا کار چې تاسو د دې تلقین درکې نو پوښه چې دا ستا خیر خوانه دی ستا خیر خوا هغه دی چې کوم هغه ستا د پاره د آخرت خیر خوای لټی وَإِن تَعْفُوا كَچَرْتَ مَا فِي وَكْرَتَاسُ وَتَصْلُحُوا وَإِرَادِمُكُ وَتَغْفِرُوا وَبَخَنَ مُقْرَابْ فَإِنَّ اللَّهَ پس بشک الله تعالی غفور بخون کې دی رحیم مهربان دی انما بشک اموالکم مالون استاسو اولادکم او اولادون استاسو فتنه ذریعہ د آزمائش تا الله امتحان کوي پیخا الله امتحان کوي په نو مال ول ډیر ورکی آزمائش په کوي چې را دې سکی په دې ټیم کې د دې مال د وجه نه پد کې غرور او تکبر رااله او کنه دې د الله شکر ادا کوي او بیا د دې مال د وجه نه د خلق سره څنګه رویه ده د غریب سره څنګه رویه ده د رشتہ دار سره څنګه رویه ده او د مسکین سره څنګه رویه ده د سوالګری سره څنګه رویه ده والله الله تعالی عنده پنځ الله تعالی اجر عظیم لوی اجر دې هغه چا د پاره چې کم سړی هجرت کوي او jihad کوي د الله درزه د پاره نو فتقوا الله پسویریږي د الله تعالی نه مستطاعتم ثمره چې طاقت وستاسو واسمعوا تابد واسمعوا اوري تاسو هغه سو مواعظ الله د الله تعالی د طرف نه چې خپل پیغمبر تکم مواعظ بیانېږي نو هغه اوري واطیعوا تابعداریو کی دی پیغمبر وانفقوا خرج کی تاسو مال نقبل خیرا دا خبر غوړه د انفسکم د پاره د نفسونو تاسو ومن یوقع اغه سوک ځان یو ساتو شح نفسه د بخل د خپل نفس نه اولئک پدک خلقهم المفلحون هم دی کامیابی مندل کړي نو علما ذکر کوي کلام ومن یوقع شح نفسه چې کوم انسان ځان د بخل نه بچ کړه نو علما ذکر کوي دا بخل په دا الله تعالی پنځ باندې ناپسندیده شی دی دا بخل الله نه خوښي او دا بخل د وجه نه غوړي انسان ډیر په جرایمو کې مبتلا کیږي ځکه څه دی صدقه نه ور کوي زکات نه ادا کوي او بیا په عبادت مالیو کې چته چې کمندر حق نیک کار کې دغه چې کمندر حق مال خرچ کول دتا بس دا سیده لکه سرمن چې تیوبا سیقا ٹھیک شو جی حالانکہ سخی سڑے دے کمنر حق دے دا اللہ دوست دے ولو کان فاسقن اگر کچرت دے سی
فاسق او ګناهګار ولینی. او بل والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا، دا بخیل سړی نه دی، دی که ډیر عبادت گزاره دی خدای د الله نه دی خوښه. ٹھیک شو؟ نو ځان کې به ګورې بخل نه پیدا کوو. نو بخل ګورې هغه د هر څه بخل، هغه د علم بخل، هغه د مشورې بخل، هغه چې کوم نه هغه د مال بخل، د دې نه به ځان ساتو. ان تقرض الله کچر تقرض ورکوي تاسو الله تعالی تا قرضا حسنا قرض ټستا یضاعفه نو زیاتی دیر لکم تاسو د پاره ويغفر لكم بخنه کی تاسو ته والله الله تعالی شکور قدردان دی حلیم بردبار دی. شکور د انسان د وړې وړې نیکی قدر کوي. وړه وړه نیکی دا نو ګوره الله تعالی به د هغې بدله ورکوي. عالم الغیب خبردار دی په پټو خبرو باندې، والشهادة په ښکاره خبرو باندې، العزیز غالب دی په چا باندې؟ په هغه چا چې کم څه کوي، کم مخ اړوي د جهاد نه. الحکیم حکمتونه واله دی چې څه کوي، کافر او بدعملي تم الله تعالی موقع ورکوي. ٹھیک شو؟ نو علماء کرام ذکر کوي وایي په دې صورت کې مضامین ذکر شو چې الله لا اله الا هو، اثبات توحید، او مخکې نو فانما علی رسولنا البلاغ مبین، زمون په پیغمبر صرف د احکامات رسول دی، نو اثبات ته رسالت. نو خلاصه د توحید او خلاصه د رسالت، نو خلاصه د صورت شو لا اله الا الله محمد رسول الله. سورت الطلاق مدنی سورت ته او 12 آیتونه دي او 2 پکې رکوګانې دي. وجه تسمیه چې کوم نه هغه د دې بالکل ظاهره ده. دا سورت نازل شوی دی رستو د سورت دهرنا او مخکې د سورت بینه نه. د ترتیب جمعی په اعتبار سره 15 نمبر سورت ته او د نزول په اعتبار سره یو کم سلم نمبر سورت ته. نو ربط ته سورت تمک کی سورت سره دا دی چې په مخ کی سورت کې څه دی، انما اموالکم و اولادکم فتنه، دا مال او اولاد ستاسو فتنه دی. نو په دې کې بیان دو بعضی حقوق الازواج ذکر کیږي. د ښځې د خاوند چې په یو بل باندې کوم حقوق دي د هغې تذکره دلته ذکر کیږي. موضوع د صورت صدا، موضوع د صورت تا چې لا يجوز الترامیم فی حقوق العباد، دا الله د مخلوقات په حقوقو کې ترامیم کول چې کوم نه هغه دا جایز نه دي. چې کوم حق الله مقرر کړی دی ته به د هغې حق خیال ساتې. دا موضوع د صورت ته. نو یا ایها النبی، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، قل لامتک، دی امت ته دی اوایا، اذا طلقتم النساء، کله چې طلاق ورکوي تاسو چاته؟ بیبیانو خپلو ته. نو فطلقوهن، طلاق ورکوي دی ته لعدتهن، د پاره د عدت د دی، واحصل عدت، اشمار کوي تاسو عدت لرا. واتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه ربکم چې رب ستاسو دی. ولا تخرجوهن، مباسي تاسو دا بیبیان من بیوتهن، د کورونو د دینا. ولا یخرجن، نبوزي دی الا مگر یاتینا، دا چې راتللو کې دی بفاحشة مبینة، په فاحشه ښکاره سره، بحیی. نو علماء کرام ذکر کوي وایي دلته کې الله تعالی قوانین ذکر کوي چې ګورې که چېرته د ښځې او د خاوند رشته ازدواج د دې په مابین کې تفریق رالی، نو تفریق رالی، نو شریعت اسلامی چې کوم دی که نه د طلاقو دپاره آداب بیان کړي دي چې یو ته طلاق بدعي ویلی کېږي، یو ته طلاق حسن ویل کېږي. نو طلاق بدعي هغه دی چې انسان په یو ځله باندې چې کوم نه هغه بس یو دوه او درې بس په درې کاڼو خبره قط پکې. نو ګورې دغې ته طلاق بدعي ویل کېږي. او طلاق حسن دی ته ویل کېږي چې سره یو چې کوم نه هغه لومبی واز نصیحت، بیا چې د شریعت کوم قوانین دی د هغې خیال وساته، که په هغې ونه شوه او بیا خبره روانه ده که نه، نو ته څه وکړه، یو طلاق ورته ورکړه، یو طلاق ورته ورکړه. نو وګوره چې د دغې زنانه په دې اخلاقو کې، د دې په حالاتو کې، د دې په طرز زندګي کې چې کوم نه هغه بدلون راځي او که نه راځي. ٹھیک شوه؟ نو که چېرته بدلون نالی که نه، نو بس څه دی، بس رجوع به وکړي بغیر د نکاح جدیده نه، ستاسو هغه رشته به بحال برقرار پاتې شي.
ٹھیک شو جی. نو په طلاق رجعی کې چې کم دی کنه علماء کرام ذکر کوي یو طلاق دی هغه طلاق رجعی دی چې دای ورک کنه نو د دې نه پس خاوند ته د رجوع حق حاصل دی. خو کچتا د طلاق رجعی په شکل کې به هم په دې خذ باندې ګوره عدت وی ښا عدت پدا تیری نو چې عدت تیری کنه نو که دوران عدت دی خاون ورته رجوع وکړه خو ټیک شوه یو طلاق لاړ دا خاون د دو طلاقو مالک دی لا ده څخه دوه کارتوس لا شته ټیک شوه جي. اوس که چېرته د خاون نه ولګېدو د ښځې ته چې کوم دل هغه څه وکړل رجوع ونه کړه د عدت په دوران کې نو بیا به طلاق باین واقع شي او په طلاق باین کې به صحیح طلاق باین کې به تجدید د نکاح ضروري وي په نوي مهر سره کا نوې مهر به مقرریږي او نوې نکاح به کېږي خبره دین تراله خو دا په هغه صورت کې چې که چېرته په طلاق رجعي کې ورته رجوع ونه شوه او عدت پې تیر شو عدت پې تیر شو نو بیا به چې کوم طلاق باین واقع شو ټیک شوه نو طلاق باین دا دوه طلاق دي نو دغې کې به بیا تجدید د نکاح پکار وي بیا د سړی د څخه یو کارتوس باقي دی یو کارتوس ته ورسره بیا به ډېر احتیاط کوي که چېرته دا چارجر خالي که که نه نو که بیا غل لاړې نو بیا به دقسې ناستي ځکه شریعت اسلامي وایي که نه چې دی به څه کوي دی چې کوم دی که نه دی دې کوشش دا وکړي چې دی یو طلاق ورکړي بیا دی چې کوم نه هغه ځکه 3 میاشتې د دې په مابین کې نو د دې ښځې او د دې خاوند مازغه به لږ یخ شوي د دې دماغ به لږ یخ شوي خو ګوریات ساتئ د عدت په دوران کې په د دې ښځې نان نفقه خرچه د دې کپړه او پیزار دا هر څه به په دې خاوند باندې ګورې ٹھیک شو د دې د اوسېدو خرچ هم په ده باندې ده د دې د خوراک او د څښاک خرچ هم په ده باندې ده دغه مضمون دلته ذکر کېږي ٹھیک شو جي کم دی جی لا تخرجوهن مباسي تاسو دی لرا من بیوتهن ذکور لدینا ولا یخرجنا نبوزی دی الا مگر ایاتینا دا چراتلو کی دی بفاحشة مبینة فبحی اخکار سراب وتلك حدود اللہ دا قوانین دا اللہ تعالی دی ومن يتعدى چاچ تجاوز کو حدود اللہ دا قوانین دا اللہ تعالی نا فقد پتاکیک سرا ظلم نفسا دا ظلم کپخپل نفس باندی لا تدری معلوم ندان یو نفس تا لعل اللہ شاید چا اللہ تعالی یحدث پیدا کی بعد ذالک رسول دین امرن یوکار سو حبا و مراجعتا چکی دیشی چی دا دی خزی او دا خاون پا دی خپل پیسله باندې پیمان شي او دی بیا چې کم نر حق خپل نوې ژوند هغه شروع کی ښه فاذا بلغنا پسر کله چې ورسیدا زنانا اجلهن اغا عدت خپلتا نو فامسکوهن پس سار کی دی لره بمعروف فقی طریقی سراب او فارقوهن یا جدا کی دی لره بمعروف فقی طریقی سراب واشهدوا گواهان قائم کی ذوی عدل منکم ذو عدل عادلان کسان د تاسو نه واقیم الشهادة قائم کی تاسو گواہی لله لپاره د الله تعالی ای گواهانو ګوره تاسو گواہی چې کوي کنه نو پدې کې د خپل او د پردي د دې پروا بنه کوي دا الله تبارک ګورئ ذالکم د دې خبري وعد به حکم کول شي تاسو ته من اچاتا کان چې وی دی یو من یقین لرون کې بالله په وحدانیت الله تعالی والیوم الاخر پور د اخرت باندې ومن یتق الله سوک چې ورید د الله تعالی نام یجعل له نو بغردید د پارا مخرجا اغذید وتو د تنگینا چې کوم انسان په هر تنگی کې چې کوم د الله نه ویرید کنه الله بد د پارا د دغ کې تنگی نه د وتو لارې پیدا کیخه ويرزقه او رزق په ورکی دتا من حيث داسې مکان لا يحتسب چې د په ګمان کې بمني ومن يتوکل واچا چې باور وکړه الله په الله تعالی باندې نو فهو حسبه دا الله تعالی کافی د پاره ان الله بشک الله تعالی چې بالغ امری رسیدون کړي هغه خپل فیصله تا قد پتا کې سراب جعل الله غرضول دی الله تعالی لكل شيء د پاره د هر یو چیز قدر او مقدار متعینه والله یوغدنانا یا اسنا چې نو امید وی من المحیض د بیمارین من نسائکم د بیان استاسنا ان ارتبتم کچر تشکوی تاسو په عدت تدای کې ځکه شریعت اسلامی چې کم دو عدت تشمارلو د پاره کوم ذریعہ چې ګرځولې ده نو بعضی اوقاتو کې چې د زنانه عمر ډیر شي کنه نو پدی باندې هغه خپل مخصوصه بیماری راتل
بند شي نو بیا به د دې عدت څنګه شمارلی شي نو شریعت د هغې قانون ذکر کوي نو فعدتهن پس عدت د دقې زنانو 3 اشهر 3 میاشتې دي واللائي او هغه زنانه لم یحضن چې سوي لا بلوغت ته نه ده رسېدلې لم یحضن هغه مخصوصه بیماري نه راځي وولات الاحمال هغه طلاقې کړې شوي حاملې زنانه اجلهن عدت د دی ان یضعنا دا چې اوزیږي دی حملهن هغه حمل قل ومن يتق الله سوک چیریږي د الله تعالی نه یجعل له نو بګردي د پاره من امره پکار د کی یسرا دا ثاني خبر ذلك دا امر الله حکم د الله تعالی دی انزله نازل الیکم تاسو ته ومن اسوک يتق الله یریږي چې د الله تعالی نه یکفر عنه نو لري بکی د سیئات برایان ددو ويعظم له او زیات پکې د پاره اجر ددو اسکنوهن او سوي تاسو دی لرا من حيث سكنتم دکم حیثیت کې چې اوسېږئ تاسو من وجدکم د طاقت مطابق تاسو چې څومره تاسو طاقت وي څومره دې طاقت وي د هغې مناسب چې کم دی که نه د دې دپاره به د سکنا انتظام کې دا نه چې ته دې کم نر هغه خپله په بنګله کې اوسېږي او د دې دپاره دې چې ته جونګړه وکته بلکې چې کوم څنګه حیثیت ستا دی د خپل حیثیت مناسب د دې دپاره د سکنا انتظام پکار دی کم دی جی ولا تضاروهن تاسو ضرر مرسوي دیتا لتضيقوا عليهن دا چې تنګي راولي په دې باندې وان كنا كترتوي دک مطلقي ولات حمل اغه حاملې زنانا نو فانفقوا خرج کوي تاسو عليهن په دې باندې حتا تر دې پوری يضعن حملهن چې اوزيږي سو حمل قل نو فإن ارضانا پس کچر تپی ورکی دی لکم ساسو دا پارا فاتوهن ورکی دی توجورهن اغا تنخواگانی دی او صدا یو زنانا اغا مطلقه دا او دا اغی معصوم جی کمدن حغرستو را طلاق نه پیدا شو نو شریعت اسلامی دا اغی دا پارا قانون ذکر کرده کچتا استحسانن دک زنانه د خپل بچی ته پی ورکي او د اغي په بدل کې دا د خپل خاون نه د خپل سابقه خاون نه د سپیسو ډیماند کوي کنه نو سده جایز دی دا خاون به پابند وي د دې خبرې چې دې به د خځې تصور کوي دغه اجرت او دغه پیسې چې کم نه دا به ورکوي ښه ٹھیک شو جی کم دی جی وَاعْتَمِرُوا مشورہ کوي تاسو بینکم پما بین ساسو کې بمعروف پخی طریقې سره وان تعاصرتم کچر تاسو تنګي کوي نو فسترضع له اخرى پس چلیو کی مرضعه دی اونیسی د کپلار د دی باشوم د پاره بل زنانا لینفق دا چې خرج کوي دی ذو ساعت مالدار سړی من ساعتي د خپل طاقت مطابق ومن آسو قدر علی چې تنګشي په د باندې رزقه رزق ددو نو فلینفق بس خرج کوي دی مما دا سناب آتا الله چې ورکړه د الله تعالی فرحي او مال لا یکلف الله نه مکلف کوي الله تعالی نفسا یو انسان لرا الا مگر ما ساتا چې ورکړي وی الله تعالی د طاقت د هغه چې څومره طاقت وی کنه نو دومره بده د هغه د حقوقو به خیال ساتل شي دا نه ده چې یو سړی غریب دی اته وتوي چې نه روزانه به پیدا ګډ غوخه خوري ٹھیک شو ایو سړی دې کم نه د هغه سره داغه دې کم نه هغه دومره بس نشته ته وتوي چې نه دې له خو په آیات بعد کې بنگله په کرای باندې کې ٹھیک شو یا بولا چې کم نه ته زرا موټر به ولالي نو ګوره د هغه د استعداد مطابق چې څومره د هغه وسويخه کم دی سيجعل الله درد چوب گردی اللہ تعالی بعد عسر رستر تنگینا یسرا آسانی وکعی من قریت نوڑیر دا اقوامنا عاتت اعراض کرو عن امر ربها دا قبل ولد حکم دا رب دینا ورسوله او دا پیغمبران دنا فحاسبناها پس حسابو کمنگ دی سرا حسابا شدیدا عذاب وعذبناها عذاب ورکمنگ دی تا پا دنیا کی عذابا نکرا عذاب سخت فضاقت پسو سکدی وبال امرها غس عذاب دو عمل ددی وکان عاقبت امرها او د سزا د عمل ددی خسرات تاوان د اخرت چې سدی اغه د جهنم تداخري دل دی او جنت اغه نه فوت کیدل لرو اعد الله تیار کړی الله تعالی لهم د دې خلقو د پاره عذاب شدید عذاب فتقوا الله پسویری کی د الله تعالی نا یا اول الالباب عقل مندو
الذين خلق امنوا چې ایمان راوړل دي قد پتا کې سراب انزل الله نازل کړ دي الله تعالی علیکم تاسو ته ذکرن نصیحت رسولا پیغمبر یتلو چل ولی علیکم پتا سو باندې آیات الله تون د الله تعالی مبینات خکار بیان انکی لیخرج الذين دا چروي استشیا خلق امنوا چې مؤمنان دي عامل الصالحات یو نیک عمل لکي من الظلمات د تیرو د کفرنا الى النور نور د ایمان طرف تا ومن آسوک یؤمن بالله چې ایمان راړه په الله تعالی ويعمل صالحا وعمل يكن يدخله داخل بکی دلرا جنات باغون تا تجري چې بیږي باب من تحتها الانهار ولاندې دونو د دینه نهرونه خالدین فیها همیشه شګری پی ابدن مدام چل بی چری بدای تسوک دانوی چګنی بس ته سيوسو یا د دې يربم ورسرنی چګنی مرګ برازي زکه مرګ بمنی زړی دل بمنی بیلی دل بمنی یستل بم پکینی الله تعالی بدی تدا جنت چکم دے کنا وتلک الجنه التي اورستموها په وراثت سره درته درکو نو وراثت سره چې یو شی انسان ته ملوږي کنا نو انسان هغه خپل حق غړي هغه خپل حق غړي الله تعالی وی دغه خلق ته دا جنت چې ورکو کنا نو دا بداسي چې دا به همیشه د پاره د دقیقه چری به کمن حق دی ته د دین د یستو حکم اونشي کم دی جی قد پتا کی سراب احسن الله تیار کړی دی الله تعالی له د دې د پاره رزق رزق خسته په جنت کې الله الذي الله تعالی هغه ذات ته خلقا چې پیدا کړی دي سبع سماوات و اسماننا ومن الارض او زمکی مثلهن په مثل د دې اسمانونو چې څنګه وزمکی دي دغه سی و اسمانونه دي ښا يتنزل الامر نازل حکم بینهن په ما بین د دې زمکی د اسمانونو کې لتعلموا دا چې پوښی ان الله چې بشک الله تعالی على كل شيء پر یو شی باندې قدیر قدرت لرونکی دی وان الله چې بشک الله تعالی قد پتا کی سراب احاطه کړی را بكل شيء پر یو شی باندې علم د جهت د علمنا الله پر یو شی باندې خبردار نو علماء کرام ذکر کوي دی صورت کې مضامین چې کم ذکر شو کنه رمبه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض نو د قدرت تباری تعالی او قدرت تباری تعالی د دې پسمن کې وحدانیت تباری تعالی چې سده د دې خبرې مضمون چې ګوره زمکا او اسمان او دا تمام مخلوقات یوازې الله پیدا کړی دي نو تاسو دغه الله یو اومنی اثبات توحید ٹھیک شو جی او بیا د دې نمخ کې کم دی کنه د دې نمخ کې مسله ذکر شو چې قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا اثبات رسالت پیغمبر علیہ السلام نو خلاصه د صورت شو لا اله الا الله محمد رسول الله خجی سورت التحریم مدنی سورت تے 12 آیتون دی او دو پکی رکوگانی دی تحریم و تپدی بنیاد بندے ویلے کی گی چی پدی کی کلمہ دا تحریم ذکر کرے شوی دا سورت نازل شوی درست سورت حجرات نا امق کی سورت تغابن نا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر 66 او دا نزول پہ اعتبار سر وہ دا پاس سلم سورت تے خواہ ربط صورت تمک کی صورت سردا دے چې پمک کی صورت کی بیان د احکامات د نساء او شو او خطاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا نو پدی صورت کې هم خطاب د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کوم پنوم د الله تعالی اغ الله الذي احل على النبي ما حرم من الحلال چې په خپل پیغمبر باندې هغه سیز حلال کو چې کم پیغمبر په خپل ځان باندې حرام کړو لکه مثال به دل درکم کنه ما تاسو تمام مخ کې سو دل دا واقعي ذکر کړی وا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت زینب بنت جحش څخه چې بکلرا لیکنه ندی څخه به لک ټیم ډیر تیرو کا او ټیم ډیر به د کتیرو چې دی به حضور علیه الصلاۃ والسلام تبه اکثر د شات او غبین به وت مخې ته کې خود نو حضور با غبین به خړو نو ځکه دغه کې د وجنه بلک ټیم ډیر ولګیدو نو حضرت حفصه او حضرت عائشه صدیقه را ولګیدا د آپس کې بل سره مشوره وکړه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو خراجي کنه حضرت حفصه ته وی تبه وتوي چې اکلت مغافیر د الله پیغمبر تاسو مغافیر کړل دي نو مغافیر دا یو قسم خوراک دی چې دا انسان او کې نه د خلې نه
یو قسم بوی ځي ٹھیک شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله راغلی کنه نو د حضرت حبشي ورته چې داسې وي د حضرت حبشي ورته داسې وي وایي د الله حبیب اکلت مغافیرا ایا تاسو مغافیر خوړلی دي؟ حضور ورته وایي نه، وایي ما خو د حضرت زینب بنت جحش په خوا کې ګبین او شاتو خوړل. نو بیا د دقې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه څخه نغی ورته وایي چې د الله حبیب آیا تا مغافیر خوړلی دي؟ مقصد یې څه چې د الله پیغمبر د دې ټولو نه زیات ټیم د دی وي چې موږ له راکوي. نو پیغمبر علیه السلام چې دا خبره واورېده که نه نو قسم یې وخوړو، وایي څه دی؟ وایي د نن نه بعد به زه ګبینه نه خورم. دقه قسم یې چې وخوړه که نه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا صورت چې کوم دی نو هغه نازل کړه. خبره دین ته راځي ښه جي. الرحمانی چې عام مهرباني کوونکی دی بالکفارة، الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی بالمغفرة علیه بالمغفرة فی الآخرة. یا ایها النبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لما تحرموا ولی حرامې ته ما حل الله چې حلال کړي دی الله تعالی لکه ستا دپاره چې ګبین دی او یا بیبي ماریه قبطیه ده. ښه دا یوه وینځه به د پیغمبر علیه السلام د حضور علیه الصلاة والسلام دوه وینځې وي، یو څه وه ماریه قبطیه وه او بله حضرت جویریه وه. جویریه دا دوه چې کوم ده دا وینځې وي او د دې نه علاوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانې وي. څو؟ 11. او بیا په دغه 11 کې دوه چې کوم ده هغه وفات شوي او 9 چې کوم دی که نه دا حیات وي. 9 حیات وي. ٹھیک شوه جي؟ او جی او یا ایها النبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لما تحرموا ولی حرامت ما حل الله چې حلال کړی دی الله تعالی لك ستا دپاره تبتغي لټې تمرضات ازواجک غرض منګری بیبیانو ستا والله تعالی چې غفور بخون کې دی رحیم مهربان دی. قد پتا کیک سراب فرض الله مقرر کړی د الله تعالی لکم ستاسو دپاره تحلت ایمانکم کفاره د قسمونو ستاسو والله الله تعالی چې مولاکم هغه معاون ستاسو دی وهو العلیم الحکیم او دغه الله تعالی خبردار او حکمتون والدی. واذ هغه وخت کې سر النبي چې پټ کړه پیغمبر علیه السلام الى بعض ازواجه بعض بیبیانو خپلو سره حدیثا یو خبره. علماء کرام ذکر کوي څه دی؟ بعضی مفسرین وی چې دا د بیبي ماری قبطی هغه حرمتو او یا تینا چې کم دن هغه سو یا تینا د زینب بنت جحش څخه به چې کوم ګبین خوړو دا ته مراد دی. نو فلما پسر کله چې نبأت به خبر ورکړی چې دتا واظهره الله ظاهر کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی دا خبره نو عرفان او پیجن دباده بعد الدین وعارض ویراذ کم بعد اندباد خبرنا. نو فلما نبأ پسر کله چې خبر ورکړي پیغمبر علیه السلام دی بیبیانو ته به پدی سره نو قالت نو دی بیبی حضرت عایشی یا حضرت حبشی نو قالت نو دی حضرت عایشی یا دی حضرت حبشی نو من انبا کا چا خبر درکتا تا هذا د دې خبري قال نو فرمایل ورته پیغمبر علیه السلام نبانی العلیم الخبیر خبر راکما ته اغازات چې څه دی علم والا خبردار دینو. ان تتوبا کچر ترجو کتا سو الله الله تعالی تا نو فقط پتا کی سراب سوغت ما ال چوی قلوبکم ادلون استاسو و ان تظاهر کچر تاسو معاونت وکد یوبل په مخالفت پیغمبر اسلام نو فإن الله پس بشکد الله تعالی چې دی هو مولاه دا الله تعالی مددگار د خپل پیغمبر دی و جبريل علیہ السلام وصالح المؤمنین او نیکان مؤمنان والملائکة فرشتی بعد ذالک رسول دینا ظهیر معاونین دا اللہ دا پیغمبر دی عسا قریب دا ربو چی رب ددو ان طلقکنا دا چی طلاق ترکی تاسو تا پواسطی دا پیغمبر علیہ السلام سرا ایبدلہو دا چی ببدل کی ورکی دل راضوا جن بیبیانی خیرا غر من کننا دا تاسونا مسلمات تابیداری کون کی مومنات مومن قانتات بندگی کون کی تائبات توبیستن کی عابدات بندگی کون کی دا پارا دا اللہ تعالی صائحات
روجی نیسون کی سیبات سیبی پتوبی سرا و ابکارا و باکری بادی بادی پیغلی یا ایو الذین آمنوا مومنان قول بچ کی تاسو انفسکم یوم اللہ روالیکم و اهلیکم او اهل عیال خپل لرا. نو علماء کرام ذکر کوي انفسکم یا د دې نسبت خپل ځان ته دی او یا د دې نسبت چې کوم دی کنه مد مقابل هغه ارد گرد معاشري ته دی چې تاسو د یو بل د اصلاح فکر کوي د یو بل د ګناه نه د روکتام کوشش کوي. نو چې د ګناه نه روکتام کوي نو دا داسې ده چې تاسو د جهنم د اور نه بچ کوي. ښا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو قو بچ کی تاسو انفسکم زانون اقبل والیکم اهل عیال قل نارن اور د دوزخنا وقودها الناسو چی خشاک دا انسانان دی والحجارتو گٹی دی علیها پدی بندی ملائکتن فرشتی دی غلادن سخخوی دی لا شفقت لهم چی شفقت پکی نشتے خوا شدادن سخوت والدی لیعصون اللہ نا فرمانی نکی دا اللہ تعالی ما دا آسا مرحوم چی حکم کرده اللہ تعالی دیتا ویفعلون کون کری معاصی عمرون چی حکم کولش دیتا. یا ایو الذین کفروا اے کافرانو لا تعتذروا اليوم عذرو نما پیش کوئی تاسو پا قیامت کی انما بیشک خبر دادا تجزونا بدل در کولش تاسو تاب ما دا آسا کنتم چوی تاسو تعملون عملون کون کی نو تاسو دا نن چی کم اعذار پیش کوئی کنا نو دا عذرو نمو بیزای دی خواه لیکن نن عذر قبل دو ضرورت نشتنو. یا ایو الذین آمنوا مومنان توبو باسی تاسو. نو مخ کی رکو کی بیان دا عذاب دا کفار اوشو نو پدی کی اسکی گی بیان دا موجب من النار چه انسان با دا جہنم دا اور نسنگ بچ کی گی اگا سبب ذکر کی گی خواہ. یا ایو الذین آمنوا مومنان توبو باسی تاسو الاللہ اللہ تعالی تا توبتا نصوحا توبہ پا اخلاص سراقا توبہ پا اخلاص سرا رختینی توبہ دزنن توبہ صرف چے کمدن حق عادتی نخوا عسا قریب دا ربکم چے رفتاسو ایو کفر عنکم دا چلی رکرتاسو ناب سیئاتکم برایان استاسو ویدخلکم دا چی داخل کی تاسو لرا جنات باغونو تا تجری چی بیگی باب من تحتها الانہارو لانزدونو ددین نهروناب یوما پاورت باندلا یخذ اللہ النبی چی رسوا بنکی اللہ تعالی پیغمبر لرا والذین وائی خلق لرامنو چی مانی راوڑ دے معو پری پیغمبر باندی نورهم رنا دے دی یسعا روان بی بین ایدیهم مخکر دینا و بی ایمانهم اوپو خی طرف دینا یقولونا وائی بدی ربنا اے رب دمونگا اتمم لنا پورا کدمونگ دا پارا نورنا اغرنا دمونگا واغفر لنا بخنو کی منگتاب انکا بیشکت چی علا کل شین پاری اوسیز باندی قدیر قدرت لرون کے دے. علماء کرام ذکر کئی وی چی کل دا مومنان پا دی پولیس رات پاندی روان بھی کنا او دی ند دی ایمان دارنا مخ کی روانی او دی تیرنا کری کنا نو دا منافقان بوتوی چی اے مومنانو سو کئی ضرونا نقتبس من نورکم وی منگ تلگ انتظارو کئی چی منگ استاسو پا دا کرنا باندی پا دی پولیس رات پاندی لڑشو کا ٹھیک شوا. نو اللہ تعالیٰ با دا دی پا مابین کی یو پردہ یو حائل برا واقعی کی خوا. نو دا منافقان دا دی مومنانو دا ایمان دارنا دا بدین محسوسی خوا ٹھیک شوا. نو دا مومنان بدا اللہ شکر ادا کئی چی اللہ دک دا ایمان دا چی کمانا دا دارا لکامل اساتا خوا. یا ایوہ النبی پیغمبر علیہ السلام جاہد الکفار جہاد کا ودا کفار مکہ و سراب والمنافقین منافقان و سراب. جاہد الکفار کفار مکہ و سراب جہاد کا ودا بسیب پتور باندے وجاہد المنافقین المدینہ دا مدینی دی منافقان سر جہاد کوا باللسان پا دلائل سرقا وغلظ علیہم سختی کو پا دیمان دی وماوام ٹکانے دی جہنم ہو جہنم دی وبیس المسیر و خام خاڑیر بد زید ورطلو دی. ضرب اللہ بیانی اللہ تعالی مثلا و مثال للذین پارد خلقو کفرو چی کافران شوی دی امرات نوح دا خزید نوح علیہ السلام وامرات لوتن و دا خزیدو لوط علیہ السلام کانتاوی دادوارا تحت عبدینی پنکادت دو بندگانو زما من عبادنا دا بندگانو زما کے صالحینی چسو پیغمبرانو نو فخانتاهما پس خیانتو کدیدوارو پا عقیدہ کی دی سرقا. نو گره خیانت ما در طویلیو چه دا پیغمبر بی بی
کافر کیدی شي خو ګوره د پیغمبر بیبي زناکاره نشي کیدی. پیغمبر په خپل الله تعالی د خپل پیغمبر په حرم کې ګوره پاکه بیبي راولي ښه. نو فلم یغنیا فائدہ ورنکړه دې دواړو، فلم یغنیا پس هرګز دفع نه کړه هما د دې دواړو نه من الله د عذاب د الله تعالی نه شیئن څه شی. وقیل وویل شو دې دواړو ته ادخلا داخل شي تاسو النار اور د دوزخ ته مع الداخلین سره د داخلینونکو نه. وضرب الله بیانوي الله تعالی مثلا یو مثال للذین لپاره د عقل قوامونو چې مؤمنان دي امرأة فرعون د ښځې د فرعون آسیه بنت مزاحم اذ قالت ارکلت اویدی آسیه بنت مزاحم رب اے رب زما ابن لی جوړه کدما د پاره ان ابن لی جوړه کدما د پاره اندکا پنستا بیتن یو کور په جنت په جنت کې ونجنی نجات را کما تا من فرعون عبد ذات فرعون وعمله او د عمل ددنا ونجنی نجات را کما تا من القوم الظالمین د قوم ظالماننا. علماء کرام ذکر کوي کنا وای دا فرعون نو لګیدو آسیه بنت مزاحم چې کم دی کنا دی باندې هغه به انتها مظالم شروع کړل ښا. الله تعالی آسیه بنت مزاحم الله تعالی سونه پور تکړل او دعای وغوښته چې الله د دې فرعون د دې سختۍ نه اخلاص وکړه. ومريم بنت عمران او اغا مريم لور د عمران التي اغا احسنت محفوظ کړو بر فرجها اغا گریوان خپل نو فنفخنا پس کو کول مونږه پی پدی کې من روحنا د روح زمونږه رب وصدقت او تصدیق کړو بکلمات ربها فکلمات در رب ساو کتوی په کتابونو د الله تعالی وکانت ودا من القانتين د بندگی کوونکو نه چې سده وکانت من القانتين المعذذين ببرکت الله د الله تعالی په برکت باندې د عزت حاصلونکو نه. سوره ملک مکی سورت ته 13 آیتونه دي او دوه پکې رکوګانې دي. سوره ملک چې کوم دی ملک ورته په دې بنیاد باندې وی چې په دې کې کلمه د ملک ذکر کړي شوی ده نو د دې د بجنه د مکمل سورت موسوم ده په سوره ملک باندې نازل شوه دی رستو سورت تور نه امکه د سوره الحق نه. د ترتیب جمعي په اعتبار سره 67 او د نزول په اعتبار سره 77 نمبر سورت ته. نو ربط سورت تمکه سورت سره دا دی چې په مکه سورت کې بیان د نیک بختانو او د بدبختانو وشو. نو پدې کې سکیږي پدې کې د اغې د انجام تذکرہ ده. ٹھیک شو یا بل ربط دا دی چې په مخ کی صورت کې بیان د حقوق د رسالت د اغي او شو نو پدې کې بیان دو حقوق د توحید ذکر کیږي ښا. موضوع د صورت صدا اوفو بعهدی الملک الدائم ملکه د داسې یو ذات د هغه په وعده باندې پورواله او کوي چې د هغه بادشاہت په همیشه د پاره نو الله تعالی بستاسو د پاره ستاسو په وعده پورواله وکي ښا. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله بارک فی ملکه چې برکت اچول د خپل بادشاہت کی الرحمانی چې عام مهربانی کون کړي چې برکت یې چولې په اسمانونو په ځمکه کې الرحیم او خاص مهربانی کون کړي په دې مؤمنانو باندې. تبارک الذی برکت ورکون کړي الله تعالی غذات ته بيده الملک چې په قدرت الله تعالی کې سده بادشاہت ته وهو دا الله تعالی علی کل شیء پر او سیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی. الذی غذات خلق الموت چې پیدا کړي د مرګ وبارک فی الموت چې په مرګ کې برکت چولې ده والحیات او پیدا کړي د ژوند وبارک فی الحیات او په حیات او په ژوند کې څه کړي ده برکت یې چولې ده. لیبلوکم دا چې ازمایښت کی پتا سو باندې ایوکم چې کوم یو پتا سو کی احسن عملا ای اخلص عملا اخلاص سره عمل کون کې ده وهو العزیز الغفور او دا الله تعالی غالب او بخون کې دی. الذي اغذات خلقات چې پیدا کړی سبع سماوات و اسمانونه طباقا تهدرته ما ترانه بوینه ته په خلق الرحمن په پیدایش الرحمن ذات کې من تفاوت سکمه نو فرجع البصر واپس ک تسترګي
الترا آیا بینی تمن فطور سچاو دے او صدرال پکی ثم مرجع البصر بیا واپس کدا سترگی کرتین بدلاب ینقلب الیکان واپس پچتا تا البصر سترگی خاصئا ذلیلا وهو حسیر وی بدا ستڑی کیدن کی ولقد پتا کی سراب زین السماء دنیا خیست کرده مونگ آسمانی دنیا لرا بمصابیحا پچراغون سرا وجعلناها گردول ده مونگ دی لرا رجوما اغا سبب دوشتو لشیاطوینی ده پار ده شیطانانو واتدنا تیار کرده مونگا لهم ده دی ده پار عذاب السعیر عذاب ده دوزخ اللہ تعالی وی دا آسمان دا می پدی ستورو بند خسته کرده لکه چه سنگ پا یو کور کی ڈیوه لگی دی او اغا ڈیوه پڑکیگی کنا نو دقا سی پدی آسمان کی دا ستوری زلیگی خوا کم دے جی وللذین پار دا خلقو کفرو چی کفر کون کری بربهم پبرکت ترب دی عذاب جہنم عذاب دا جہنم دے و بیس المسیر و خام خاڑی رب دا ٹکانا دا اذا القو ورکلچو غردول شدی فی اپدی جہنم کی نسبعو لها و ربدی دی دا پاراب شہیقا اغناکار آواز وہی تفور وی بدیسو جوش وہن کے غڑم بیدن کے تکادو نزدیداب تمیدو چوچویگی من الغیدی دغسینا کلما ہر کل چو القیاوا چولشی فیا پدی کی فوجن یو لخکر یو ڈلا نسالهم تپوس پکید دینا خدنتوها اغسوکو اغدارو غد دی جہنم علم یاتکم اینورا غلطاستا ندیر یرون کے قالو نوائی بوتدی بلاوننا قد پتا کیک سرا جانا راغل مگسخا ندیرون یرون کے پیغمبر نفکذبنا پس انکارو کمونگا وقلنا وی مونگا ما نزل اللہ ندنازل کر اللہ تعالی من شئین دس سیدناب ان انتم دا پرشتی بوتسوی ان انتم نہیں تاسو اللہ مگر فی ضلال مبین خام خیپ گمراہی فی ضلال کبیر پا گمرائی لرکی وقالو ای بدی لو کننا کچرتے مونگا نسمع وردن کی او ناقلو یا پویدن کی پا دنیا کی نما کننا نبو مونگا فی اصحاب السعیر پا دودخ کی نفاعترفو اتراب پو کی دی بذنوب پخپلو گناؤن سراب پسحکن پس حلاکت تے لی اصحاب السعیر دا پار دا جہنمیانو ان الذین بشکا خلق یخشون ربهم چیریگی دخپل ربنا بالغیب پغیبا لهم لدی پارا مغفرت بخنا دا واجر کبیر او اجر لوی دے واسرو قولکم کچرت پٹوالے کی پدی خبر سراب او اجھرو بھی اقکار والے کی پدی سرا انہو بے شکد اللہ تعالی چرانی من خبردار دے بیدات صدور پرازونو دے سینو باندے علا خبردار یعلم خبردار دے من پاس بندے خلق چی پیدا کردی اللہ تعالی وہو اللطیف الخبیر او دغ اللہ تعالی بارک بین دے و خبردار دینو هو الذی اللہ غذات تجعل لکم الارضا چی گردولی جستاسو دا پارس مکسو لینتا و سہلتا نرم گردولی دا ذلولا تابدارا پمشو فی مناکبها تلکوی تاسو پلارو ددے کی وکلو خری تاسو میں رزقی دلی دقت اللہ تعالیٰ ناب و الیہ النشور او دقی اللہ تعالیٰ طرف تواپس گردی دلی آمنتم آیا پا امنی تاسو من دا عذاب نفی السمائی چی پاسمان کی دی ان یقصف بکم الارضا چی غر کی تاسو لرا پزمکا کی فیدا ہیا پسوی بدازمکا تمورو قدیدن کی پتاسو بندی ام امنتم آیا پا امنی تاسو من دا عذاب ناب پس سمائی چی پا آسمان کی دے این یرسل علیکم دا چراولی کی پتا سوان دے حاتبا گھٹی پس تعلمونا پس درد چی تاسو تب پتاو لگی کئی پندیر چی سرنگی شو اغیر ولد پیغمبرانو چی تاسوی دا اللہ دا عذاب نیر ولی قا کم دے جی وَلَقَدْ پتاکیک سراب کذب الذین تکذیب کرو اے خلق من قبل چمک دینو پکی پکانا پسرنگش نکیر اگا انکار ددئی او اگا بدلول دا حال ددئی اگا راتل دا عذاب اولم یرو اینو گوری دی الطیری مارغانو تا فوقم پورتر دینا صافاتن چه پورون کری وذر اخپلی ویقبضنا او را بندون کری دی لرا ما یمسکهن ندی ساری کری دی لرا درا غردیدون الا الرحمن مگر چا اللہ تعالی انہو بے شکد اللہ تعالی چرے بکل شین پارے و چیز باندی بصیر لیدن کے دے او عالم دے امن هذا الذي يحاكس هو جند لكم چلخ کر دے ینصرکم مدد کستاس من دون الرحمن ما سوا در رحمان ناب امن هذا الذي آیا سوکت اغکس هو جند لكم چدا معاون وی لخ کر وی استاسو خجیب
ینصرکم چې مدد کی ستاسو من دون الرحمن ما سوا د الله تعالی نه. ان الکافرون ان دا کافران الا مگر فی غرور پس کی دی په دوکه کې دي یا فی اباطیل الدنیا د دې دنیا په دې باطل خبرو کې راغلي دي. امن هذا الذي يرزق يرزقكم چې رزق درکې تاسو ته ان امسک رزقه دا ان امسک رزقه دا ان امسک کچر تبن کې الله تعالی رزق او رزق ددو بل لجو بلکې داخلي دي فی عتو پسر کشی کی و نفور او پعینات کی. افمن ایارا سوک یمشی چې روان وي مکبن سرنگون علی وجهی په مخبل باندې احدا زیات پسی دلار باندې دی. امن یا ارا سوک یمشی چې تلل کوي سوین برابر علی صراط مستقیم برابر باندې. قل وتوی نبی علیہ السلام هو الذي الله تعالی اغذات ته انشاءکم چې پیدا کړی تاسو وجعل غرذولی دی لکم السمع تاسو د پاره قوت تاوریدو والابصار او قوت تلیدو والافئده او زلنا قلیلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو شکر واسي د نعمتونو د الله تعالی. الله پیدا کړی او بیا درکې دا خواص خمسه پیدا کړی دی قوت سامعه قوت باصره قوت شامه قوت ذائقه او قوت مدرکه. ٹھیک شو پنځه خواص په دې انسان کې خجی نو الله تعالی وي ستاسو په دې بدن کې دغه خواص چې مې پیدا کړی دي نو ګوره دا د الله تعالی د طرف نه احسان دی چې د کوم انسان نه کله دغه خواص واخلي کنه نو بیا د پته ولګي چې په دنیا کې د الله تعالی د طرف نه دا چې کوم انعامات ملو دي کنه دا د دې انسان ژوند د دې انسان بقا د دې انسان د ژوند رونق چې دنه دا په دغه کې باندې دی. اوس یو سړی څخه بدن خخسته د خو چې سترګې بر سره نشته کنه نه د ژوند هغه خوند چې کم نه دی نشي حاصلولی. قل وتو اے نبی علیہ السلام هو الذي الله تعالی ذات ته زرعکم چې پیدا کړی تاسو په الارض پزمکه کې و الیه او دغه الله تعالی طرف ته تحشرون تاسو ټول به جمع کول شي. ويقولون واذا کافران متى هذا الوعد کله به دا وعده قیامت ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیا وینکی. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما العلم بشک علم د قیامت چې عند الله پنځ د الله تعالی دی. وانما بشک خبر دادا انا د چیم نذیر يرون کې مبین خکاراب. نو فلما پسر کله چې راوه اولید د عذاب ذلفتن نذیراتن کې نسیئت تور شوجو الذین مقون د خلق کفروا چې کافرن شو. وقیل اول شو هذا الذي د عذاب دی کنتم چوی تاسو بی پدی سرا تدعون چی مطالبه بمو کولا طلب کو بمو دا عذاب. اللہ وی چی کلب پی دا عذاب را لے کنا نو بیا با دی خپل او یریدل کا و چی ترکمی با پی عذاب نو را غلے نو تدق ٹیم پوری با دی پدی خپل ورم توبونو کی پا مخروانو کا. قل وتعو اے نبی علیہ السلام هو الرحمن دغا اللہ تعالی صدی رحمان ذات تے آمنا به ایمان نوڑو دے مونگا پدی خجی. قل وتعو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارایتم خبر راکی ماتا ان اهلکنی اللہ کچرت حلاکی مال اللہ تعالی پا عذاب سرا ومن آچا لرا معیہ چھ ما سر دی او رحمنا یا چھ رحمو کی پمونگا باندی فمن یجیر الکافرین پسوک پخلاص کی کافرانو را من عذاب علیم دا عذاب دردناکناب. نو مطلب دا دی چی گوری دا مرگ راتلل او دا نجات پیسلا دا اللہ سخا دا. نو کچتا اللہ تعالی یو انسان تا دا عذاب دا ورکول ارادو کی نسو کی خلاصول نشی او که اللہ اخلاصول غواری کنا نسو کی عذاب ورکول نشیخا. قل وتعو اے نبی علیہ السلام هو الرحمن دغذات سوکتے رحمان دینو آمنا به ایمان نوڑ دے منگا پا وحدانیت اللہ تعالی وعلیہ پدغی اللہ تعالی باندے توکلنا بروسکڑی دے منگا پس تعلمونا پذر دا چتاسو تبا پتو لگی من تو فی ضلال مبین چسوکتے پا گمراہی اخکارا کی. قل وتعو اے نبی علیہ السلام ارائیتم خبر را کیماتا ان اصبح ماؤکم کچارتو گردی ابو ساسو لرا غورن وچی نو فمن یاتیکم پسوک تیازات یاتیکم چراتلو کی تاسو تاب بما امعین پوبو جاری سراب. نو ددق کی تمام دلائل جواب بسی دا تمام دلائل جواب بدئی چی ددق کی تمام کارونو کون کے اللہ دیخوا
صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله زمونږ د ټولو د ناس تقبل کا. الله زمونږ صغیره او کبیره ګناهونه معاف کا. الله زمونږ د ټولو د معافی د مغفرت او د بخنې فیصله او فرمایا. الله مونږ ټولو ته د قران پاک صحیح په هر نصیب کا. الله د قران پاک په ترجمه په تفسیر په الفاظو په معانیو کې زمونږ نس قسم لکمه غلطی کوتاهی راغلی الله ته مونږ ته معاف کا. الله زمونږ د ټولو نه رضا شه. الله زمونږ په هر یو عمل کې اخلاص پیدا کا. الله مونږ ټول د ریا نه اوساته. الله مونږ د سمعت نه، د عجب، د خود پسندۍ، د غرور او د تکبر نه الله زمونږ حفاظت وکا. الله ته زمونږ ربي مونږ د کمزوري بندگان یو. الله زمونږ د ټولو نه رضا شه. الله زمونږ په هر عمل کې اخلاص پیدا کا. رب کریم مونږ د تانو تحصیلونو هسپتالونو اکسیډنټونو نه اوساته. الله مونږ د خراب مرزونو د لا علاج بیمارونو اوساته. الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا. الله زمونږ به اولاد له اولاد ورکا. الله زمونږ د ضرورتمند ضرورتونه پورا کا. الله زمونږ د پریشان حال او پریشانای ختمه کا. الله تعالی زمونږ څومره مسلمانان په مشکلاتو کې په مصايبو کې راګیر دي، الله په مشکلاتو د مصايبو نه اخلاص کا. الله د تمام قرضدارانو قرضې د غیب نه ادا کا. الله د ضرورتمند ټول ضرورت تخپل در نه برابر کا. رب کریم د تمام مسافر حفاظت کا. الله تعالی د امت مسلمه څومره مسلمانان په حالت ته ایمان کې وفات شوی دي الله ټولو ته بخنه وکا. الله د تمام درجه بلند کا. الله مونږ ټولو ته د قرآن د مجلس هغه برکات راکا. الله مونږ ټولو ته د قرآن مجید برکت را نصیب کا. الله تعالی د مجلس کې ناس ملګری څومره دي یا بهر اوریدونکي چې څومره دي الله ټول خوشاله کا. الله ټولو ته خیر او برکت ورکا. الله د دنیا او د آخرت عزتونه او کامیابی ورته نصیب کا. الله ما ته چې چا هم د دعا د پاره ویلي دي یا زما د ملګرو ته د دعاګانو درخواستونه کړي دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا. الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا. الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا. الله زمونږ د ټولو د مغفرت د معافی او د بخنې فیصله او فرمایا. الله مونږ ټول د جهنم د اور نه بچ کا. الله مونږ ټول د جهنم د اور نه بچ کا. اللهم اجرنا من النار یا مجیر، اللهم اجرنا من النار. الله په دغه اخرنۍ عشره د رمضان کې الله تخپل بندگان د جهنم د اور نه خلاصي. الله مونږ هم د خپل عذاب، د خپل جهنم او د خپل قهر نه اوساته. الله زمونږ هم د معافی او د مغفرت او د بخنې فیصله او فرمایا. الله دا دوره تفسیر په خیر او عافیت سره په تکمیل تو رسول کا. الله مونږ ټول ته صحت، عافیت او استقامت را نصیب کا. الله د دې خط د دې دوره تفسیر کې څومره ملګرو چې ناشته وکړه یا څوک د دې د ختم د پاره فکرمندي الله ټول له خوشالۍ ورکا. الله د دنیا او د آخرت عزتونه وته ورکا. الله د دنیا او د آخرت خوشالۍ کامیابی ورته نصیب کا. زمونږ د ټولو د دعاګانې قبول منظوري کا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا الله.